السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت مولانا شیخ رحیم الله حقانی صاحب چې هغه په یو دماکه کې شهید شوی دی او ملګرو ډیر غټ ظلم شوی دی، ځکه چې هغه په کومه دماکه کې شهید شوی دی نو هغه سره په مدرسه کې ډیر شاګردان هم شهیدان شوي دي. ملګرو په مولانا رحیم الله حقانی صاحب باندې دا حمله په کوم ځای کې شوې ده نو ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نه وي نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو حضرت مولانا رحیم الله حقانی صاحب چې دا یو مشهور علم دین دی، دا یو ایماندار انسانو. ملګرو د په پېښور کې هم یو غټه مدرسه وه چې کم از کم د 300 کسانو سبق ویلي او د خلکو ته د علم سبق ښودلو. دا یو مناظر اسلام هم او دا ډېر بهادر انسانو. ملګرو د باندې پېښور کې هم یو 2 کاله مخکې د باندې یو د خودکش دماکه شوې وه چې په هغې کې دا الله پاک محفوظ ساتلی او د څومره هم شاګردانو هغه ټول شهیدان شوي هم. د هغې نه پس د فیصله وکړله چې زه به خپل ملک افغانستان ته لاړم. نو ملګرو یو 3 میاشتې کېږي چې مولانا رحیم الله حقانی صاحب افغانستان ته لاړې، ځکه چې په افغانستان کې هم د ډېر شاګردانو د ده هلته یو غټه مدرسه ده او هغه مدرسه کې به د عمل ته خپل شاګردانو ته سبق ښودلو. ملګرو همدارنګې د ماسپښین اوس د ماسپښین لمونځ ټیم چې دغه دوران کې دا په مسجد کې ناست او خپل شاګردانو ته د علم سبق ښودلو چې په دغه دوران کې یو کس دنده شوی دی او هلته کې خودکش دماکه کړې ده. خودکش دماکه کې مولانا رحیم الله حقانی صاحب شهید شوی دی او د هغه نور شاګردان هم شهیدان شوي دي او څو کسان پکې ژوبل شوي هم دي. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی او ډېر د جلا مقام دی، ځکه چې موږ نه غواړو چې زموږ د خاور نه داسې علما کرام شهیدان شي، ځکه چې داسې علما کرام زموږ ستا د بچي مستقبل جوړوي. همداسې علما کرام چې نن سبا زموږ د ملک امن دی، نن سبا عمر کې عزت پرده ده، اسلام دی 15 خلک منځونه او دسونه کې. نو ملګرو دغه علما کرامو دغه رنګ علم دین او محنت ته، ځکه چې ماشاءالله موږ ټول مسلمانانو موږ ته کلمه همدې خلکو را رسول ده، ځکه چې دوی شوګیري کوي، دوی ټوله شپه پاسي الله پاک ته سوالونه کوي چې خدای پاکه زموږ په مسلمانانو باندې رحم وکړي. ملګرو موږ ډېر د افسوس مقام دی او ډېر د جړا مقام دی، ځکه چې ما هم دا خبر په سوشل میډیا واورېدو نو ما ورته هم په چغو ژړل، ځکه زه دا نه غواړم چې زموږ د خاور نه یو داسې علم دین ورک شي یا دې شهید کړي شي، ځکه چې دا علم دین زما او ستا د بچي مستقبل جوړوي. ملګرو زما له طرف نه دغه معلوماتو دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.